बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लेक्चर چې کوم دی موږ سره د ډي آی ټي په باره کې دی چې آیا ډي آی ټي څه شی دی، په دې کې څومره سبجیکټ یې سره، بیا په دې کې تیوریټیکل مارکس څومره او پریکټیکل مارکس څومره، د دې چې کوم ډیګري دا ډیګري د کوم ځای نه میلاوږي، نو دا ټول خبرې موږ سره په دې سلیبس کې موجود دي. डी आई टी په څو کې سٹارټ شوی دا فرست ټایم چې کوم دی 2011 کې دا डी आई टी چې کوم دا سٹارټ شوی دا یو سکیم الته شروع شوی دی. ټیک شو. د دې مین افیس چرته دی فیس 5 ایت آباد کې چې کوم دی د دې مین افیس در سره، او دا ټیکنیکل بورډ چې کوم دی دا डी आई टी خلکو ته پرووایډ کوي. دا ډیګری کوم ورکوي ټیکنیکل بورډ، یو پېښور بورډ دی، بل چې کوم موږ سره دی ټیکنیکل بورډ دی. پارت 1 او پارت 2 آیا په پارت 1 کې کوم کوم سبجیکټ دي او په پارت 2 کې موږ سره کوم کوم سبجیکټ دي. डी आई टी چې کوم دا 16 ګریډ سکل دی، یعنی په دې کې 16 ګریډ ډیپلوما ته ملاوږي. 16 ګریډ کې یو کس لسم پاس کا او डी आई टी څو کم 16 ګریډ حسابږي، کې یو کس اف ای سی کا او د لسم پاس کا بیا هم هغه نه بعد چې کوم دا 16 ګریډ حسابږي سره. نو ماستر برابر ویلیو دا سره د دې डी आई टी څومره ماستر برابر. خو نن سبا هر ځای کې چې کوم دی ټیکنیکل او زیات تر چې کوم دی د کمپیوټر کار زیات خلک خوښوي، دا یو کمپیوټرایز ډیګري در سره. پارت 1 کې موږ سره 5 سبجیکټ راځي. سبا به ان شاء الله چې تاسو ته بوکس هم میلاو شي، د دې بوکس باندې مو پوي کړم. نن چې کوم صرف په دې سلیبس باندې ځان پوي کړم. په پارت 1 او په پارت 2. په پارت 1 کې چې کوم موږ سره 5 سبجیکټ راځي. انفارمیشن ان کمیونیکیشن ټیکنالوژي دا یو سبجیکټ دی. دا سي افیس اټومیشن چې کوم دا موږ سره یو سبجیکټ دی، خو په دې کې پروګرام مایکروسافټ ورډ، ایکسل او پاور پوینټ دی. دا سي کمپیوټر نیټورک چې کوم دا یو ځان لا سبجیکټ دی. دا سي اپریټینګ سیستم چې کوم دا یو ځان لا سبجیکټ دی، او کمپیوټر پروګرامینګ لینګویج سی آر سی پلس پلس ښکاري ټولو ده. بیا د هر یو پیپر چې کوم دی، د هر یو سبجیکټ چې کوم دی خپل خپل پیپر یې سره. بیا د دې پیپر چې کوم دی تیوریټیکل مارکس او پریکټیکل مارکس میلاوږي. د انفارمیشن ان کمیونیکیشن ټیکنالوژي چې کوم دی د دې تیوریټیکل مارکس هغه مارکس چې کوم پیپر تاسو رائټ کوئ په حال کې، یعنی ریټن والا چې کوم مارکس هغه 100 مارکس او پریکټیکل چې کوم د دې 50 مارکس. نو د دې پیپر ټوټل څومره مارکس 150. په انفارمیشن ان کمیونیکیشن ټیکنالوژي کې بیا لاندې خبرې دوی ورکړي چې دا تاسو ورته ټیچ کوي، نو دا ټول د دې سلیبس کې هر څه شته. بیا افیس اټومیشن کې چې کوم دی 50 تیوریټیکل مارکس او پریکټیکل چې کوم دی 100 مارکس سره راځي. د دې پیپر هم 150 ټوټل مارکس یې سره. بیا چې کوم دی کمپیوټر نیټورکس 150 مارکس د دې پریکټیکل چې څومره دی 100 مارکس او تیوریټیکل چې کوم دی د دې 50 مارکس یې سره. بیا اپریټینګ سیستم چې کوم دی د دې 50 تیوریټیکلی او پریکټیکل چې کوم دی د دې 100 مارکس یې سره. بیا کمپیوټر نیټورک کمپیوټر پروګرامینګ لینګویج چې کوم دی سی آر سی پلس پلس، په دې کې 50 تیوریټیکل او 50 چې کوم دی پریکټیکلی، نو ټوټل د دې څومره مارکس 100. په پارت 1 کې چې کوم دی 700 مارکس، په دې کې پریکټیکل چې کوم دی 400 مارکس او تیوریټیکل چې کوم دی 300 مارکس. پوه شئ باندې. نو 5 سبجیکټ بیا د هر یو 5 سبجیکټ سره چې کوم دی د دې پیپر کې د دې بیا خپل پریکټیکلی، لکه د دې طریقه کار داسې چې کله تاسو په ایگزام سٹارټ شي، نو په دې کې به ریګولر مطلب 5 ډیز چې کوم تاسو به دا تیوریټیکل پارچې ورکوئ ریټن وایس. بیا چې کله موږ سره پارچې ختم شي، نو بیا د هر یو پیپر چې کوم خپل پریکټیکل یې سره. پریکټیکل کې تاسو نه وای و مخښته شي، هغه بیا دوی خپل خوښه در سره. نو پریکټیکل مارکس زیاتی بنسبت تیوریټیکل.
په 700 کې ښه زبردست مارکس راتلی شي. تاسو کتای شئ دلته وګوره بره چې کوم لګېدلي دي 611 618 612 ښایسته مارکس راتلی شي. خو مین مقصد مونږ دا دی چې ډي آی ټي چې کوم دی ډیپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوژي یو سی آی ټي در سره سرټیفیکټ انفارمیشن ټیکنالوژي. نن سبا که هر جاب ته تاسو اپلای کړئ نو ډي آی ټي چې تاسو سره تاسو اپلای کړئ چې ډي آی ټي نه تاسو اپلای نشئ کړئ. یعنی هر قسم ته جاب چې راشي هغه تاسو نه ډي آی ټي غواړي. تاسو به ګورئ د اشتهارات کنه په هر یو کې چې کوم ډي آی ټي سره موجودي که هغه فوج والی که داسې نور والی خو ډي آی ټي چې سره دا ضروري در سره. اوس چې کوم دی د دې ډیوریشن چې کوم دی 1 ایئر دی یعنی یو کال کې ډي آی ټي شي 6 منث پارت 1 او 6 منث چې کوم دی پارت 2 ایئر سره. مخکې به یې پته لګي که دا 2 کالو ته شوه او 2 کالو ته شوه خو صرف واحد د کمپیوټر یو ډیپلوما داسې ده چې دا 1 ایئر د نور دا میډیسن والا میډیکلز والا چې کوم تاسو کتلي هغه ټولې 2 ایئرز والا ایئر سره. نو اوس وخت کې ډي آی ټي چې کوم دی دا 1 ایئر دی او د دې کار څه دی ټیکنیکل دی. په تیورۍ باندې دومره فوکس نه یې پکار لکه څومره چې په پریکټیکل باندې پکار دی. که تاسو هر چېرته لاړ شئ نو تاسو نه به کار څه غواړي پریکټیکل به غواړي. که خپل کار کړئ که مطلب خپل خپلوان سره کړئ که ګورنمنټ جاب کړئ خو کار به پریکټیکل تاسو په خپله زده کوئ. ډیګري ګورنمنټ ار پرایویټ هر یو جاب لپاره ضروري دی خو ډیګرۍ سره کار ضروري دی. داسې کسان چې د هغو سره ډیګري خو کار یې نه زده هغه بیا کار پسې ګرځي. داسې کسانی چې د هغو کار مکمل زده خو دا ډیګري چې کوم دوی نشي اخیستی یو خو خرچه ډېره په راځي. بله خبره دا ده چې هر کس وس نه چې دا ډي آی ټي مطلب وکړه خو تاسو چې کوم انشاءالله چې د ډي آی ټي ډیګرۍ سره به تاسو پریکټیکل کار هم خامخا زده کوئ. بیا پارت 2 کې موږ سره څه دی په پارت 2 کې موږ سره 4 سبجیکټ راځي څومره او یو ورسره پروجیکټ وي نو مطلب 5 + 5 څو شو 10. بیا په پارت 1 کې چې کله تاسو شپږ میاشتې کورس وشي تاسو چې کوم دی فبروري کې بیا پیپر نو هلته چې کله تاسو پیپر ورکئ هغه نه بعد بیا تاسو ته ډایرکټ سیکنډ ایئر پیپر سټارټ شي هغه سیکنډ ایئر کورس شروع شي سره. بیا شپږ میاشتې چې کله دا وشي هغه نه بعد بیا د دې پیپر سره راځي. په دویم سیمسټر کې چې کوم دی موږ سره انټروډکشن ټو ډیټابیس دی د دې خپل بوکس کلاسز بیا سټارټ کېږي بیا به تاسو پوه شئ. د دې چې کوم 185 ایم ایس ایکسس چې کوم دی دا د دو آفس نه جدا کړی دی ځان له یو فیلډ ته اچولی یو ځان له سبجیکټ ورته ورکړی دی نو د دې چې کوم دی 150 مارکس داسې ای کامرس ان ویب ټیکنالوژي او ګرافیک ډیزاینینګ کې ای کامرس آنلاین چې څومره بزنس یي ایچ ټي ایم ایل در سره سی اس اس در سره یا سی اس اس 3 کا. بیا ګرافیک ډیزاینینګ کې دوی چې کوم دی ان پیج ورکړی دی داسې فوټوشاپ یې ورکړی دی او کورل ډرام پکې موجود دی سره او په لاست کې موږ سره بیا پروجیکټ راځي. پروجیکټ هغه تاسو هر شي کې تیارول غواړئ تاسو نه پروجیکټ باندې څو نمبري 100 نمبر د دې پروجیکټ یې سره لکه په دې کې 4 پریکټیکل بیا راځي او سره یو پروجیکټ راځي د دې 100 نمبر یې سره. پوه شئ باندې پروجیکټ مطلب دا څنګه کولی شئ تاسو ایم ایس ایکسس پروګرام کمپلیټ کې یو ډیټابیس تاسو نه وغواړئ هغه څنګه جوړیږي. که هغه ګرافیک ډیزاین سره ریلیټډ څه ګرافس وغیره هغه تاسو نه وغواړئ کولی شئ. داسې ایم ایس ایکسس کې یو سمپل ډیټابیس څنګه جوړیږي داسې انټروډکشن ټو ډیټابیس چې څومره دی اوریکل دی یا اس کیو ایل دی. اوریکل از ا کمپنی دی اوریکل کمپنی دی اس کیو ایل د دې پروګرام دی نو هغه کې بیا چې کومې تاسو یو لارج ډیټابیس جوړولی شئ. نو 700 + 700 څو مارکس راځي 1400 مارکس سره راځي. ښه معاف کړه. بیا پارت 1 فرست سیمسټر ډیپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوژي انفارمیشن ان کمیونیکیشن ټیکنالوژي سره کومات لازم شي ورکوي. نو انفارمیشن ان کمیونیکیشن ټیکنالوژي ګوره د دې ډي آی ټي چې کوم دی بوکس په پایله سیمسټر کې 4 کتابونه یي. څو کتابونه یي 4 کتابونه یي. دا یو بوکس چې کوم دی کمباین یي انفارمیشن ان کمیونیکیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر نیټورکس. تاسو که بل ځای کې سیټ واخلئ هغه به تاسو ته
4 ګایډ چې کوم ګایډونه یې سره یا 4 بوکس هغه به تاسو ته پرووایډ کوي اسنه چې تاسو به چې مطلب دی کې یو کتاب کم دی نو ان کمپیوټر نتورک او آی سی ټی چې کوم دی دا کمباین یو بوکس سره راځي هاف چې کوم دی کمپیوټر نتورکس پیپر ته راځي مطلب نیمه حصہ او نیمه حصہ انفارمیشن ان کمیونیکیشن ټیکنالوژي پیپر ته راځي د دوی کورس څه طریقه کار دی ګوره کورس دا دی چې مطلب په دې کې څه شی دی انفارمیشن ان کمیونیکیشن ټیکنالوژي کې د دې تعریف تاسو ورته وکړئ هارډویر څه ته ویل شي سټوریج ډیوایس څه ته ویل شي دا سلیبس به تاسو سره ویسئ دا سافټویر ډیزاین ان الګوریتم څه ته ویل شي دا وګوره کیډیا کیم او لاست ون از 5 چپټر په آی سی ټی سبجیکټ کې راځي څومره 5 سبجیکټ هغه چپټر سوري او د لاست ون از فنډامنټل نتورک دا په پایله سمه کې آی سی ټی سبجیکټ کې کومه دا 5 چپټر دي نه بیا مختلف کوېسچن راځي بل چې کوم موږ سره افیس اټومیشن دی دوی خو په ډي آی ټي کې چې کوم دی لکه 2011 کې چې کوم دی الته 2007 افیس او اپډیټ دی خو 2007 بنسبت د اوس وخت چې دی زوړ افیس دی مونږ کوم یو افیس ټیچ کو مونږ په 2016 سٹارټ کو ښه کوم یو 2016 هر هغه یو سافټویر چې مطلب دوی ورکړی دوی خو بس مخکې 2011 خبره ده نن سبا هر څه ایڈوانس دی مونږ به اپډیټ هر څه یو چې اپډیټ مو زده کنو تاسو به پریویس خود به خوځدئ په دې کې ته شاید دی داسې ایم ایس ورډ چې کوم در سره دا خبرې دي پکې سکرین لی آوټ ته سره ورکینګ ود فایلز او اخر کې کوم ځای پورې دی اخر کې چې دوی ورکړی دی ډاکومنټ فارمیټینګ پورې دوی کار ورکړی یعنی پرینټ ان پیج سیټ اپ پرینټ پریویو دا وګوره پرینټ سیټینګ سلیکشن اف ا پرینټر او سره شای دی پکې شارټ کټ کیز دي سره نو مطلب دا دی چې دوی په مایکروسافټ افیس پیپر کې چې کوم دی ورډ ایکسل پاور پوینټ فول نه دی ورکړي دوی ګوره دوی چې مطلب څه شو کړه مطلب دا انوایرنمنت د دی وایي ورته ډیسکس کړه دا سی ټیبو یا وبداس اخر کې چې سره پیج سیټ اپ چې کوم دا ورته تاسو ډیسکس کولای شئ د دې پرینټینګ څنګه وځي خو موږ به چې کوم دا مکمل دا پروګرام نه دا وسته د هوم نه یا د فایل نه تر ویو پورې اخر ختمو مونږ به یو پروګرام انداز پنیمای کې نه پرې مونږ به هر څه په ډیټیل خو په تفصیل سره کړو دا سی ایم اس ایکسل چې کوم دی ایم اس ایکسل چې کوم دی دا سارټر ویو بیا شته پکې ټیک شو پرینټ سلیکشن او دا خبرې دي پکې دا سی پاور پوینټ ته سره دا چې کمپیوټر نتورک د زیات په دې کې تیوري دار سره مونږ به پریکټیکل نتورکینګ څنګه جوړو د یو سیستم نه بل سیستم دا سي په های لیول خو مونږ نتورک نشو جوړولای خو کم از کم لوکل ایریا نتورک کنیکشن مونږه جوړو د دې لپاره سویچ یا هب وغیرہ به چې کوم مونږه کوو که سویچ مو هغه کوو که هب مو هغه دا سي ټول خبرې بیا په دې کې شته سره نو دا ایزی خبرې تاسو بوکس کې شته خبر بل چې کوم مونږ سره یو بل غرضی اپریټینګ سیستم دی اپریټینګ سیستم چې کوم دی په دې کې تشه سره دا ټول د سیستم خه طریقې استعمال دی مطلب کې یو کس اپریټینګ سیستم باندې ځان پوي کنه دی مکمل په سیستم یوز باندې ځان دی پوي شو لکه یو سیستم خه طریقې یوز کول دی لپاره اپریټینګ سیستم باندې ځان پویول کار دی ټیک شو واټ از ان اپریټینګ سیستم د رولز دی سره میجر پارټس اف اپریټینګ سیستم چې سره کلاسیفیکیشن اف اپریټینګ سیستم دی سره ډیسکټاپ ورسز سرور بیس اپریټینګ سیستم څه شای دی بیا وینډوز کې 7 څنګه انسټال لګي وینډوز سرور دار سره دا خبره ټوله په دې کې شته نو دا به انسټال چې سټپ بای سټپ مونږ یو او بیا پروګرامینګ کمپیوټر پروګرامینګ لینګویج کې سی آر سی پلس پلس پروګرام دی سی آر سی پلس پلس پروګرام کې چې کوم دی دا مونږ سره تاسو به په کالج کې سیکنډ ایئر کې راځي کنه التم شته سره په کمپیوټر سبجیکټ کې واټ از سی سی څه ته ویل شي ایڈوانټیج اف سی لینګویج ته سره ها نو موږ په پریکټیکل چې کوم دی دا سی پلس پلس او تیوریټیکل دواړه خیر کړو او بیا چې کوم موږ سره د دویم سیمستر چې کوم دی هغه بیا شروع شي موږ سره انټروډکشن ټو ډیټابیس نو تاسو د دې سره چې کوم دی کار نشته پوه شئ دی باندې نو هر یو کسدار سره وپېژنئ چې مطلب تاسو نه څو کوېسچن وکړه چې آیا په ډي آی ټي کې څومره سبجیکټ دي د دې پریکټیکل څه حسابي د دې مارکس څومره پیپر چې کوم دا مطلب حل کولو ډیوریشن څومره یو مغه 3 غنټې ټایم ور سره ښه
نو په دې باندې تاسو پوه شئ چې تیوریټیکل مارکس دومره پریکټیکل دومره په دې کې دا سبجیکټ چې کس تاسو نه څه پوښتنه کوي تاسو ته بیا پته یې ځینې کسان داسې چې هغه ته پته نه لګي پریکټیکل شته دی که پریکټیکل نشته دی څو نمبر نو په اول نه تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ هیڅ مشکلات پر سر نه راځي پوه شئ اوس چې کوم نه زه تاسو نه یو رای اخلم چې ډي آی ټي چې کوم نه د دې کلاسز طریقې کار څه دی ګوره ډي آی ټي کلاسز دا طریقه کار دی چې په دې کې 5 سبجیکټ سره راځي 2 ورځې په دې کې چټي یې سره هر ورځ چې کوم نه یو کلاس ګینټه یا د ګینټې نه زیات ډیوریشن یې سره په دې کې یو ورځ چې کوم نه انفارمیشن ان کمیونیکیشن ټیکنالوژي کلاس بیا دویم ورځ چې کوم نه افیس اټومیشن بوکس نه یو کلاس بیا د دریم ورځ چې کوم نه کمپیوټر نیټورکس نه بیا یو کلاس بیا اپریټینګ سیستم او بیا چې 5 نمبر دی نو کمپیوټر پروګرامینګ لینګویج سی آر سی پلس پلس چې کوم دی هغه نم یو کلاس یې سره هو مونږ به داسې کلاس نه اخلو چونکې نه مونږ سره داسې فیسیلیټي شته دی چې په یو ټایم باندې 40 یا 30 کسان راغونډ کړو پوه شوئ مونږ به انشاءالله چې داسې کلاس اخلو چې تاسو زده کړه مو شي مونږ به خیر په ځان باندې بوج راولو خو تاسو لپاره به لږ دا کار اسانه و داسې کسانی چې هغو څه مصروفیات دي څه به یې کې نشي تللی ماسپښین کې نو مونږ به کم از کم هر سیمسټر کې چې کوم دی 3 کلاسه خامخا جوړو یو څه به یې کې یو داسې افټرنون ټایم کې یو ایونینګ ټایم کې سره راځي پوه شو بله خبره دا چې دا کلاس ترتیب څه شی دی سره د کلاس ترتیب که مطلب مونږ داسې اخلو چې پایله ورځ باندې یو سیمسټر کلاس په دویم ورځ باندې بل سیمسټر کلاس نو تاسو چې کله مطلب انفارمیشن ان کمیونیکیشن کلاس نن واخیسته نو 2 ورځې په دې کې چوټي راشي نو تاسو د انفارمیشن ان کمیونیکیشن دویم کلاس په بیا څو ورځې بعد راځي هفته بعد راځي کنه هفته بعد راځي بیا نو تاسو ته پته لګي چې مونږ څه ویل او څومره شوی او څوم زده کړي پته نه ورته لګي کنه نو په دې کې به مونږ داسې کار کړو چې دا کلاسز طریقې کار به مونږ دا نو ان شاء الله چې مونږ به تاسو مطابق چې کوم نه کلاس سٹارټ کوو بل خبره دا چې ام سی کیوز چې کوم دی صرف په افیس اټومیشن پیپر کې ام سی کیوز راځي خالی جګې چې کوم دی بل په یو پیپر کې خالی جګې سره نه راځي نو دا د دې سلیبس او ډي آی ټي والا دا سلیبس سره ټول وېسای دا ریکارډینګ هم وېسای ان شاء الله چې خیری نیکسټ ډے نه به موږ کلاس نو سٹارټ کوو ښه